बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम قدرمنو کتونکو استاد ورور سجاد علي ما په دې ټیم کې موجود ما په ضلع بونیر سواړی چوک کې د پاکستان تحریک انصاف چیرمن جناب عمران خان صاحب کال ورکړو چې د پاکستان تحریک انصاف د بهر ضلع کې احتجاجونه وشي نو دلته کې زموږ سره یو ډیسیبل کس چې دی هغه هم راغلی د هغه سره به خبرې اترې کوو دلته کې ناست دی تاسو کتی شئ چې هغه په دې حاله باندې څه ویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو نوم سره د کوم ځای سره تعلق دی؟ ایله یم او صادق رحمان مې نوم دی. ښه تاسو خو ډیسیبل یې تاسو هم رالی د احتجاج لپاره جی ولې رالی څه وجه ده؟ جی بس دا حکومت هم نامنظوره دی. نامنظوره دی بالکل نامنظوره دی. د عمران خان حکومت ښه و؟ بالکل ښه و دې غلو نه ښه بالکل ښه و. تاسو له پکې سہولیت درکړي وو که نه؟ سہولیات بالکل په هسپتالونو کې راته سہولیات شته کم دغه چې موږ مخکې کړي دو هغه اوس شکر دی هغه حالات اوس نشته بالکل جی. نننی احتجاج ته به کم نظر ګورئ؟ بس مونږ راوتیم جی د دې دپاره یو چې دا حکومت ختم کړي چې مونږ د خپل عمران خان واپس. تیر ځل ووټ تاسو چاله ورکړی وو؟ پی ټي آی له جی. پی ټي آی له روان ځل به چاله؟ پی ټي آی له جی بالکل. تاسو څه وجې دا موجوده حکومت ختم شي دوباره د الیکشن وشي؟ بالکل جی دوباره الیکشن دی وشي. عوام ته به څه پیغام ورکوئ؟ عوام ته دا پیغام دی چې ټول په نره باندې د عمران خان سره راوځئ ودرېږئ ورسره او دا حکومت خلاف دا ناجایز حکومت دی د دې خلاف راوځئ. لکه ښه نه دي دا حکومت دا بس دا غله دي ټول. لکه د عمران خان نه علاوه یو کس هم ښه نشته؟ نه شته ښه پکې هم شته خو بل څه چویس کو تاسو ته معلوم وي بیا راته وښیه ما ته خو نه معلوم بس دغه مونږ اخري چویس دی. څه وجې دوباره د الیکشن وشي خان صاحب؟ بالکل جی بالکل. او که نور داسې احتجاجونه جلسې هغې لپاره ته ځئ که نه؟ بالکل زم بهر ځای ته ځم او چې روغ وم که نن هم ګرځېدلی یم او چې اوس داسې ډیسیبل یم د هغه لپاره راوتی یم. دا څومره وخت شو ډیسیبل شوی؟ زما 3 کاله وشو. ولې څه مسله وه؟ زه بجلی پول کې بجلی والي وم راته شوی یم. مخکې به هم ګرځېدی اوس چې ډیسیبل هم ګرځې؟ اوس هم ګرځم جی. ډېره مهرباني ډېره شکریه. الله دې رحم وکړي.